نن زما او ستا په زړه کې زما په کور کې زما رور ته په زړه کې څومره خیرې دی، زما خپل پلار ته په زړه کې څومره خیرې دی، زما خپل خور ته په زړه کې څومره خیرې دی. ما د خور حصه د خپل خپو لاندې کړې ده. سلام ناست دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل زبان مبارک باندې دا الفاظ بیان کړل. اوس به یو جنتی کس راشي چې ګورو صحابه کرام دا سوچ کوي چې اوس به عمر راشي، علی به راشي، عثمان به راشي، ابو بکر به راشي رضی الله عنه. صحابه کرام ناست انتظار کوي، ګوري یو غریب صحابي رالو په دې ترخ کې چپلې نیولې دي او را روان دي. هم به بس دغه دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سبا باندې بیا فرمایي اوس به یو جنتی کس راشي. صحابه کرام بیا حیران شول چې یاره اوس به یو جلیل القدر صحابي هغه 10 مبشره ابو بکر، عثمان، علی، طلحه، زبیر، دا صحابه کرامو کې به دا د جنت بشارت ورته ملو شوی دی. نه په دې صحابه کرامو کې دا نه دي، یو غریب صحابي را روان دی. بیا و مکه صحابي په سبا باندې رالو. په درېم ورځ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا فرمایي اوس ګورئ یو جنتی صحابي به راشي. عزیزانو صرف روایات بیانول نه دي، صرف خبرې کول نه دي، په دې خبرو باندې عمل کول دي، دا په خپله زندګۍ کې راوستل دي. په درېم ورځ باندې بیا هغه غریب صحابي راغلو. نو یو صحابي ورسره لاړو، مشهور صحابي، هغه ورسره لاړو، ورته وایي چې یاره زما په کور کې دغه شانتې څه ټسل رالی دی او زه لږ تا سره پاتې کېدل غواړم. یو شپې ورسره وکړه. عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله عنه دغه صحابي و، د ورسره یو شپه وکړه. ګوري چې دا صحابي مونځ له پاسي، دواړه یو ځای پاسي چې دی جومات ته د جمع ټیم شي، دی جمع له را روان شي. یو شپه ورسره تېره کړه، بله شپه تېره کړه، درېیمه شپه تېره. په درېیمه شپه باندې ورته وایي چې یاره روکې زه تا ته د خپل زړه د اغلا ښکاره کړمه. یو ښکاره کوي زما په کور کې څه مسله دغه نه درالي، خو لیکن مسجد نبوي کې ناست نبی علیہ السلام یو ځل فرمایل چې ګوره اوس به جنتي صحابي راشي. نو یې ته راننوتې. په سبا باندې بیا وفرمایي چې ګوره اوس به جنتي صحابي راشي، بیا ته راننوتې. په درېیمه ورځ باندې بیا نبی علیہ السلام وفرمایي چې ګوره اوس به جنتي صحابي راشي. په درېیمه ورځ باندې بیا وایي ما وی چې دی به څه خاص اعمال کوي، خو لیکن اعمال خو ستا ما څه خاص ونه لیدل. هغه غریب صحابي ورته فرمایي چې بس دغه عبادات تی ګوري چې تهجد لپاسم تهجد کوم، عبادات کوم، نور ذکر اذکار، نور اضافي عبادت زما نشته دي، نفلونو ټیم ملو شي نفل کوم. خو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما متعلق دا خبره کړې ده. نو یو خبره درته زه کوم. وایي څه خبره؟ وایي زه په دنیا کې زندگی تیروم، خو لیکن په خپل زړه کې چاته بغض او کینه نه ساتم، په خپل زړه کې چاته خیره نه ساتم. عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله عنه پوه شو چې واقعي هم دغه خبره ده که نه. هغه چې کوم د جنت بشارت تا ته ملو شوی دی، هغه څیز خو تا په زړه کې پټ ساتلی دی، هغه څیز تا په زړه کې بس پټ ساتلی. په دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا ته جنت بشارت درکړی. نو عزیزانو اوس دا روایت پرېږدئ. صحابي ورته فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بغض او د کینې او د حسد د نه ساتلو د وجې د جنت بشارت ورته ورکو. نن زما او ستا په زړه کې، زما په کور کې زما رور ته په زړه کې څومره خیرې دی، زما خپل پلار ته په زړه کې څومره خیرې دی، زما خپل خور ته په زړه کې څومره خیرې دی.